بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو بچو زر بیا ستړي مه شئ. نن د نهم ټولګي د کیمسټري د اول چپټر چې کوم ارګینیک کمپاوند دي او عضوي مرکبونه دي د هغو دویمه برخه وایو. هیسټري آف ارګینیک کمپاوندز. موږ ارګینیک کمپاوند پیژندلی دي چې ارګینیک ان ارګینیک کې څه فرق دی، ارګینیک کیمسټري څه شی دی. نن موږ وایو هیسټري آف دی ارګینیک کمپاوند. د ارګینیک کمپاوندز هیسټري، تاریخ. د ارګینیک کیمسټري چې کوم تاریخ ته دا ډیر پخوا دی. پخوا وختونو به خلکو څه کول، دی به د خپلو مریضانو یا څوک بیمار به و په جنګ کې به غش شو، هغې لپاره به د یو قسم دوا کارولی، درد لپاره پینکیلر ته څه وایي، درد پینکیلر چې درد ختموي. هغې دپاره به دی ویلو بارک، ویلو یو بوټی دی، خوږ خوند لري، هغه داسې خوش ذایقه یو بوټی دی، بارک وایي د بوټي پوستکي ته. د هغې پوستکی به دی د پینکیلر په تور کاروه، هغه به یې مریضانو ته ورکوه، هغې سره به یې درد کمېده. نو دوی به په دې خبر نه و چې دغه ویلو بارک چې کوم دی دا د اته شي نه جوړ دی، د دې کمپوزیشن څه شی دی، خو دا به دی ورکوه چې خپل مریضانو به د علاج پې کوه چې هغې درد به ښه کېده. نو په دې نه و خبر چې دا ارګینیک ته، ان ارګینیک ته دغه څه شی دی. خو همدغه د دې چې کوم غوه ده د ارګینیک د فارماکالوجي بنیاد جوړ شو. ځکه چې کوم ویلو بارک دی چې کاروه، هغه چې کله اوس ماډرن دنیا کې هغې لیبارټري ټسټونه وشول چې هغه څه شي نه جوړ دی، نو هغه وکتل چې اسیټایل سیلیسایلیک اسید نه جوړ شوی دی. هغه د ماډرن فارماکالوجي فارماسي بنیاد دی. د ارګینیک کیمسټري چې کومه ده، اول ځل چې د کوم تعریف وشو په 18مه پیړۍ کې، 1800 کې یو هغه و چې هغه و چې دغه ماډرن ساینس ته جیکب برزیلیس 18مه پیړۍ کې 1800 کال کې دا ډیفاین کړله. هی کلاسیفاید سبسټانسز، هغه وویل چې که چیرې هغه ارګینیک داسې ډیفاین if originated from living things and inorganic if originated from minerals. دا و چې که چیرې د هغه شیان چې کوم د لیوینګ ارګانیزم د ژوندي موجوداتو نه ترلاسه شوي هغه ارګینیک دي، او که د غیر ژوندي نه یا د منرالونو چې ترلاسه شوي دي هغه غیر ژوندي وي. دی په یوه هغه کې باور لره، وایټل فورس یا وایټلیزم په تیوري باندې دی باور لره. دا وایټل فورس تیوري چې کومه ده هغه څه وایي؟ وایټل فورس تیوري دا څه وایي؟ دا وایي چې organic compounds could only be originated from living organisms by the action of some vital forces. دغه تیوري وایي تیوري of vitalism یا وایټل فورس تیوري. دا وایي چې organic compounds چې کوم دي only and only be originated، یا صرف دا د ارګینیک کمپاوند مونږ اخیستلی شو چې څه کې څه خپله خاص وایټل فورسز پې لګېږي، خپل یو طبي فورسز دي هغه پکې را پیدا شي په منځ کې چې هغې نه ارګینیک کمپاوند جوړېږي. نو د دغه نظر و چې دغه ارګینیک کمپاوند صرف د ژوندي موجوداتو نه ترلاسه کولی شو. دا د موږ سره پخوانی نظریه وه. د جیکبس چې کوم و برزیلیس، هغه په 1800 کال کې دغسې په دې بیس باندې ارګینیک چې کومه کیمسټري هغه دغسې ډیفاین کړله چې دا ویل چې هغه کمپاوند چې کوم د لیوینګ ارګانیزم نه لاسته راځي هغه ارګینیک کمپاوندز دي، او دا څنګه لاسته راځي؟ دلته خپل وایټل فورسز دي چې هغو په ایکشن سره دغه ارګینیک کمپاوندز جوړیږي. خو په 1828 کې یو جرمن کیمیسټ و، کیمیا پوه و، فریډریک وهلر. څه شی و؟ فریډریک وهلر. هغه د دې دا چې کوم د جیکب برزیلیس چې کومه تیوري وه، نظریه وه، هغه یې چیلنج کړله، هغه غلطه ثابته کړه. هغه څه وکړل؟ دا چې کوم آیډیا آف یا تیوري آف وایټلیزم وه دا غلطه ثابته کړله. موږ تاسې مخکې خبرې یو چې یو کس ته یوه نظریه ورکړي، تر هغې پورې هغه نظریه په نړۍ کې چلیږي چې تر څو بل څوک رانشي هغه غلطه ثابته کړي. په اتم کې موږ د تیوریز آف اټم ویلې وې چې په هغه کې د جی تومسن تیوري وه، بیا بل پې راغی د بوهر تیوري راغله، یا ډالټن تیوریز وي چې نوی کس به راغی، پخوانی بیا کې بیا ډرابیکس غلطیانې راوباسلې، نو به غلطه ثابته شوله، بیا به د ده والا چلېدله. نو په 1821 کې جرمن
کیمیست چې کوم دی فریډریک وهلر هغه د دې تیوري اف وایټالیزم چې تیوري اف وایټالیزم دا ویل چې ارګینیک کمپاوند یوازې او یوازې دی ژوندۍ موجوداتو نه لاسته راځي د غیر ژوندیو نه نشو کولی نو دا غلطه ثابته کړله بای پریپیرینګ یوریا چې کومه د سره ده چې موږ یې د نباتاتو ته ورکوو دغه د تیاره کړله په لیبارټري کې په وایټالیزم تیوري کې دا ویل چې ارګینیک کمپاوند په لیبارټري کې نه تیاریږي دا صرف د لیوینګ ارګنیزم نه ترلاسه کولی شو خو دوی څه وکړل فریډریک وهلر په 1828 کې یې امونیم ساینیټ دا یو انارګینیک کمپاوند دی د ده نه ارګینیک کمپاوند یوریا چې ورته وایي دا جوړه کړه NH4OCN دا جوړه کړله او د دې چې کومه پخوانۍ د برازیلیست چې کومه تیوري وه د وایټالیزم وه هغه غلطه ثابته کړله نو د چې کله په لیبارټري کې AgOCN جم پلس NH4Cl د چې سره یو ځای کړل AgCl او د NH4OCN دا ترنه جوړ شو دغه دی مو سره د یوریا فارمولا ده نو دغسې تیوري اف وایټالیزم یا وایټل فورس تیوري ده غلطه ثابته شوله یو ځل بیا تکرار ګورئ د هغه چې کومه هیسټري ده د ارګینیک کیمسټري دا ډیره پخوانۍ ده پخوا وختونو کې به خلکو چې کوم دي د لیوینګ ارګنیزم نه به څه مختلف دوايانې یا بل شیان اخیستل د خپل ژوند اسانتیاو دپاره به یې هغه کارول خو دوی به دا نه و خبر هغه ارګینیک دي که ان ارګینیک دي دوی به یو مشهور دوا چې کومه وه ویلو بارک ویلو یو بوټی دی چې هغه خوشذایقه بوټی دی د هغه چې کوم د پوستکی دی پټوکی چې کوم دی هغه به دی د پینکیلر د درد شفا دپاره کاروه استعمالوه به یې خو به دوی خبر نه و پخوا خلک چې دا تش نه جوړ دی خو چې کله ماډرن ریسرچز وشول تجربات وشول په لیبارټریو کې هغه دې معلومه کړه چې ویلو بارک چې کوم دی اسیټال سیلیک اسید دې نه جوړ شوی دی دې نه کمپوزیشن دې نه شوی دی کوم چې د ماډرن فارماکالوجي بنیاد هم دی ښه اول ځل ارګینیک کیمسټري چې کومه ده دا په 1800 کې جیکب برزیلیس ډیفاین کړله هغه وویلل هغه د وایټل فورس تیوري په بیس باندې ډیفاین کړل ده چې ارګینیک کمپاوند اونلی ان اونلی د ژوندۍ موجوداتو نه لاسته راتللی شي د غیر ژوندیو نه یې نشو جوړولی سم وایټل فورسز پرې ولګېږي چې هغې نه بیا ارګینیک کمپاوند جوړیږي او دا چې کوم چې د منرالونو نه موږ ترلاسه کوو هغه ان ارګینیک کمپاوندز دي خو په 1828 کې بیا یو جرمن کیمیست و فریډریک وهلر هغه د دې دا تیوري چیلنج کړله غلطه ثابته کړله تیوري اف وایټالیزم چې کومه وایي آیډیا اف وایټالیزم دی غلطه ثابته کړله هغه څه وکړل پخوانۍ تیوري خو جیکب د خدا ویل چې ارګینیک کمپاوند چې کوم دی په لیبارټري کې لابراتوار کې نشي تیارېدلی خو ده څه وکړل د امونیم ساینیټ نه یې په لابراتوار کې یوریا جوړه کړله کوم چې یوریا چې کومه د ارګینیک کمپاوند دی او امونیم ساینیټ چې کوم دی دا ان ارګینیک کمپاوند دی نو په دې طریقه سره پخوانۍ تیوري هغې غلطه ثابته کړله او ماډرن تعریف چې کوم دی هغه موږ تاسې ویلی دی چې هغه څنګه دی چې کاربن لرونکي چې کوم کمپاوندز دي هغه ټول ارګینیک دي دا د موږ سره د ارګینیک کیمسټري تاریخچه شوله خدای دې وکړي چې پوه شوي